نن خو بیا افتخار حد وکړو وهاب ریاض صاحب په شپږو بالو باندې شپږ چکي ووالي او هغه خلک یې حیران کړل چا چې په افتخار پسې خندا کوله چې دا بوډا شوی دی او دا بیټینګ نشي کولی. نن یو ځل بیا د هغه خلکو افتخار خولې بندې کړې چا چې په ده پسې خندا کوله. د میچ نه بعد وهاب ریاض او افتخار په خپل منځ کې ډېر زیات زبردست ګپ شپ لګو چې په هغې کې افتخار ته وهاب ریاض د کویټه باره کې څه وویله دغه واورئ. ये नोट कर लेंगे पर्पल पहना हुआ ना PSL में नहीं चलेगा जो دلته زه یو خبره کول غواړم یو ډیر زیات اهم پیغام تاسو ته درکوم. تاسو ته معلومه ده چې په PSL کې یو انسان یو ټیم سپورټ کوي بل کس بل ټیم سپورټ کوي. د هر چا خپله خوښه وي څوک یو ټیم سپورټ کوي څوک بل ټیم سپورټ کوي. نو په دې باندې موږ له جګړې دي کول پکار او په دې کې اختلاف چې زموږ په خپل منځ کې را نشي. د هر چا خپله خوښه ده که هر چا دغه ټرافي وګټله که هر چا میچ وګټلو او د هغې نه پس دغه فاینل هر چا وګټلو او دغه ټرافي هر چا که هر یو ټیم ویوړه نو ګټه د پاکستان ده. نو موږ په دې باندې خوشحالیږو الله تعالی دې وکړي چې دغه میچونه په خیر باندې وشي او د دې میچونو د وجې د دې PSL د وجې نه الله تعالی زموږ د ملک ته خیر ورکړي زموږ د ملک ته ترقي ورکړي. د یو بل سره اختلاف مه ساتئ د یو بل سره جنگ جګړې په دې باندې مه کوئ په دې ټیمونو باندې په دې کرکټ باندې ځکه چې دغه کرکټ به ختم شي خو هسې نه چې ستاسو په منځ کې هغه اختلاف راشي ستاسو په منځ کې جګړه راشي نو هغه به بیا د ډیر وخته پورې چلیږي او دا زموږ دپاره نه ده ښه.